أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. دا بل اهم مضمون د سوره بقره، انفاق فی سبیل الله. مثل الذين، مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې، کمثل حبة، پشان د یو دانې د انبتت چې دا را زرغون کی 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة، په هر یو وږي کې 100 حبة سلدانی وي. والله يضاعف، نو د یو دانې نه وسو جوړي. والله يضاعف، الله دو چند کوي لمن د پاره دا چا یشاو چې خوښي شي. والله واسع علیم، الله فراخیره وسن کې دی په فضل خپل کې، علیم او خبردار دی په نیتونو د انسانانو. الذين ينفقون، هغه کسان چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله کې، ثم لا يتبعون، او بیان نه کوي نور پسې کوي ما انفقوا، هغه چې دي کم خرج کړی وي، منن ولا اذن، نزبادنا او نه تکلیف رسول، لهم اجر من پر اجر دي عند ربهم، پنځ رب دي، ولا خوف عليهم، نبير پدی باندې، ولا هم يحزنون، او نبدي غم جن کیږي. قول معروف وینا خپل و مغفرت، او بخانه غختل د سائل د سوال کول کینا، خیر دا ډیره غوړه د من صدقه دا صدقینا یتبعها، ذا چې هغه پسیوی تکلیف رسول. والله غنی، الله به پرواز حلیم او صبر والا ذات دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان خوندان، لا تبطلوا صدقاتکم، مبربادوي هغه خیراتون خپل بالمن پس بادل سره، والاذى په تکلیف رسول سره، کلذي پشان دا کس ينفق ماله چې خرج کوي مال په لري الناس د پار د خودنې د ریاد د پار د ریاکارۍ په وړاندې د خلکو، ولا يؤمن بالله، او ایمان نه لري په الله باندې، او یوم الاخر په ورځ د قیامت. فمثلو، نو مثال د کمثل صفوان، پشان دا مین غټې دی، مین غرګې، علی تراب چې پای باندې خوري یعنی دوړه، فاصابه وابل، نور سیږي هغه د تیز باران، فترکه صلدا، نو پریگ دی اغیل رسولدن پاکا ساکا. لا يقدرون على شيء مما کسبو، دی طاقت نلری، دا جمله دا علاهده، لا يقدرون على شيء جمله معترضه، لا يقدرون على شيء، دی طاقت نلری پیسې باندې مما کسبو، دا هغه عمل نه دی کم کړی. والله، او الله جل جلاله لا يهدي القوم الكافرين، مقصد ته نرسي، منزل مقصود ته نرسي، القوم الكافرين، قوم د کافرانو. ومثل الذين ينفقون، او مثال دا کسانو چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل، چې لګي مالونه خپل، ابتغاء مرضات الله، په طلب د رضا د الله کې، وتثبيتا من انفسهم، او د پاره د یقین، وتثبيتا، او د پاره د مضبوطوالي د یقین، من انفسهم، د طرفه د خپل ځانونو نه. و د دې مثال کمثل جنت، پشان د هغه باغ دی، بربوتن چې په اوچت او زرخیز ځمکه باندې، اصابها وابل، چې ورسیږي هغې ته باران، فآتت اکولها، انو ورکی دغه باغ، اکولها هغه میوې خپلې ضعفین، دو چنده، یعنی میوې خپلې ډېرې زیاتې ورکی. فإن لم يصبها وابل، که چېرې ونه رسېږي هغې ته باران، فطل، نو معمولی پرخه یا لږ ونته باران، که موږ تاسو ورته پونه وایو، معمولی پونه ورله هم کافي شي. والله بما تعملون بصیر، الله په هغه اعمالو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. ایود احدکم، آیا غواړي یو د تاسو نه ان تکون له جنتون، چې وي دغه دپاره یو باغ، من نخیل، د کجورونه، وعنب، د انګورونه، تجری من تحت الانهار، چې بهیږي لاندې د ونو د هغې نه نهرونه، له فیها، د دې انسان دپاره فیها، په دغه باغ کې، په دغه باغونو کې، من کل الثمرات، د هر قسم میوونه. واصابه الکبر، او ورسیږي هغه ته بوډاوالی، وله ذریة ضعفاء، او وي د دپاره اولاد کمزوري یعنی ماشومان. فاصابها اعصار، نو ورسیږي هغې ته تیز اسکیلی، فیه نار، چې پای کې اور وي، فاحترقت، نو اوس وځي دغه باغونو لره. كذلك يبين الله، نو دارنګ بیانې الله تعالی لكم تاسو تعالی آیات هغه احکام لعلکم تتفکرون، د دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دې کې.
نو چې په داسې حال کې باندې چې بوډا ماشومان واړی او ډیر ښایسته بابونه دی کې په تیز وسیله راشي او پای کې وور او دا بابونه ولا وسوي اس ورته پاتې نشي نو دک شان چې یو انسان د ریاکارۍ دپاره یا بل تر ضرر رسول دپاره صدقه کوي خیرات کوي نو د هغې هېڅ ثواب نشته لکه څنګه چې د دې باغ نه دې بوډا سړي ته څه فایده ونه رسېده دی بوډا شه اولاد له ماشومان دي او فصل او باغ د ټول اوس په هېڅ کې ورته پاتې نه شو دک شان عمل د ریاکارۍ چې دی د هغې هېڅ فایده نشته